ګرانو کتونکو د پبو دا تحصیل عدالت دی، دا عدالت دی او مخامخ ته تور کوټونه یا چورې دي، دا وکیلان دي. دا هغه طبقه ده او دا هغه ځای دی چې دلته کې معاشرې ته انصاف میلاویږي او الحمدلله انصاف دپاره دلته کې دا دروازې کولو دي او ډېر غټو غټو کیسونو کې د الله په قدرت او دلته منصفو ججانو او دې تورو کې کوټونو څنګه چې دا ملک جوړ کړی دی نو د دې حفاظت دپاره لا تر اوسه لګیا دي او انصاف ورکوي، کوشش کوي خلکو ته. جوړ کړی هم دی، حفاظت هم کوي او هر سخته موقع باندې او هغه د دی په میدان کې وي میډیا او د وکیل دا یو ډېره غټه رشته ده، د یو بل سهاره دي او دا دلته کې د ناګزیر وجوهاتو دا نن چې کوم په ملک کې صورتحال دی په علاقه کې دا دومره وخت روډ بلاک شو نو دا وکیل مجبور شو د عدالت د کرسۍ پرېښونه د دې چې کوم ځای نه انصاف میلاویږي او د مایوسۍ عالمو چې 3 میاشتې مسلسل په امید په تمه په خوږه ټافي لالیپاپ باندې دا دې وکیل وخت تیر کو او انتظار یې وکړو خو چې پته ورته ولګېده چې دا وړی نه شوی کېږي نو دې روډ ته راووتو. دا ډېره خطرناکه عکاسي ده او نښه ده. فضل نبي دا چې کوم صورتحال دی او کم د وکیل راوتل د راروان موجوده حالات او راروان چې کوم حالات دي د هغې څه عکاسي کوي. چې کله دلته په 19 نومبر 2022 کې چې کوم د صلیحانه کې چې کوم واقع شوي ده سجاد وسیم خټک چې دا یقینا د دې ډسټریکټ بار د نوخار هم دغه ممبر او بیا تحصیل دغه چې کوم د تحصیل کور دغه هم دغه ممبر هغه څه چې کوم افسوسناک او بهمونه قتل باندې چې هغه کم وجل شوی دی په خپل کور نه ماخام را روان شو او بازار راتلو په هغه گاډي باندې هغه ودرول شوی دی داسې نه چې په گاډي ډایرکټ فیر شي باقاعده ودرولې دی او الته هغه قتل کړی دی او بیا خدا افسوسناک خبره او کومه دا خبره کړی دا چې دغه د سپری د چپری چوکینا یو 100 قدمه فاصله باندې دا واقع شوی دا داسې نه چې دا په غیر علاقه کې شوی دا سره عام هغه روډ دومره مصروف روډ دی تفتیش ډیر اسانه هغه دومره روډ مصروف روډ دی دا چې تاسو وګورئ الته تاسو لاړ شئ موږ خپل هغه موقع ته رسیدلو او وخت پولیس ویلي چې موږ قاتلان ته رسیدلو پولیس لګیاو تفتیش کولو یو بغیر څه نتیجې نه هغه دغه شول ځکه بغیر نتیجه به موږ ځکه وایو که څه نتیجه ښکارېده نو هغه به دا قاتلان به هغه باقاعده خولیو او هغه به د قوم ته پیش کړو چې کله پولیس نه دغه شول هغه نو امید شول نو د خټک قوم چې کم دی ډېر غیوب قوم دی هغه سپریم کونسل چې دا هغه یو جرګه په هغه جرګه کې هغه د سیاست نه بالاتر یو جرګه د قومیت په لحاظ سره هغه کوي او په هغه کې هغه مطلب د صلیحانه چپری جباتر جبا خشک دا شاکور دا ټول علاقې چې کوم زلوزو پوري دا خټک باب چې کوم دغه شامل دي او هغه سره نو هغه مختلف وختونو هغه د باقاعده احتجاج دغه به کول اجلاسونه به کول انتظامی ته هغه دغه کولو لکه اجلاس په کولو او باقاعده والنګ به کولو چې تاسو ګورئ زمون قاتلان زمونږ د قوم چې کم کس شهید شوی دی وکیل هغه قاتلان تاسو گرفتار کړئ نو دا سلسله چې کومه تفهیم دا د یکدم نه دا د 13 د 25 20 دنونو نه دا سلسله سٹارټ وا او دا خلک احتجاجونه به کول چې اس د تجارت نو وتا پولیسو سره مذاکرات قدر اونکل نو ول سوکراغل چې تاسو صدقله لکه څنګه تاسو وکیلانو سیوان خبر ول چې موږ اس دغه نو هغه دغه چې کوم د احتجاج ریکارډ کول لپاره نن د خټک نامې بچي چې کوم د هغه نن په دغه باندې خپل د چې کوم د نه باب هټک په نوم باندې چې کوم چوک ته په هغه چوک کې هغه خوشحال پګړې لاندې هغه نن الته احتجاج او الته پر امن خلک او هغه سره وکیلان چې کوم وکیلان تاسو نن او قتل د های کورټ
کوټ نو وکیلان راغلي ټول صوبې نمائندګي په دې وکیلانو کې دلته په دې روډ باندې ناستو او هغه احتجاج باقاعده احتجاج وکړو او غټ احتجاج وو ډېر غټ احتجاج وو لکه مطلب دا چې احتجاج ته د انتظامیه دا داسې نه ده چې بس یک دم نن سهار اعلان شو چې به روزي لکه د لوډ شیډینګ داسې ده نه دا باقاعده د هوم ورک شوی دی کم از کم دوه وختونه دا شی شروع نو انتظامیه له پکارو چې به تاسو راځي د مذاکرات وکړي چې تاسو سم پیشرفت شوی دی تفشیش شوی دی په هغه تفشیش باندې تاسو کینې تاسو خبرو کوي چې به موږ د دې پورې رسیدلی خو دې کې موږ دارو کا وټه په دې وجبانه موږ نور لکه تفشیش موږ دې پورې رسیدلی دای تر اوسه پورې هغه سره خاندان سره ناس قدر دي چې کله احتجاج شو نن چې کوم د نن ډي پی او مرضی نن ډي سي مرضی نن چې کوم د په یو کمره کې هغه سره کینی ای سره نو تاسو په کار چې پرون ناسوي ابل ناسوي چې بای تاسو خو راځي احتجاج کوي بای موږ دغه کو وکیلانو سره ناسوي خو اس قسمه دایله مطلب دارو د من دایله په اس قسمه دغه نه کو اسنګ چې تاسو وختي الیاس ویلي د روان چې کوم د دې جرګي مشر چې کوم دا د ناظم چې کوم هغه سوي چې مولا 2 منټ چې کوم دی لالیپاپ موږ راکولو بالکل هغه خو هغه کې چې کوم دی لکه دا موږ وایو چې ډیزاین بدل شو ایسه چوم بدل شو به خبره غلی شو لکه زیاتره پکې چې کوم دی د چوغان بدل شو ډیسپیګان بدل شو به خبره غلی شو لکه پولیس کې څنګه روایتي دغه چې کومي هغه شان شي نو وشول خو موږ هم د مطبوع چې کوم احتجاج شو او هغه باقاعده مطالبه وشو چې به لس ورځې کوم دی لس ورځې به موږ یو چې موږ بدل تبا به احتجاج ترځو به باغینه موږ کیمپ بل احتجاجي کیمپ لګاو او هغه کیمپ چې کوم دی موږ د پولیس د ډي پی او د دفتر مخه ته موږ لګاو څنګه چې وکیلان او ویلې نن تاسو وکیلان چې آینده چې کوم دی زموږ په دفتر پر ځمانه به اجلاس چې اجلاس کې به د ټول صوبې نمائندګي کوي نه به وکیلانو تحریک جوړیږي ګرانو کتونکو په کوم وطن کې چې د انصاف د حالت په کوم وطن کې چې د انسان د وینې د حالت ولې جوړ دی په کوم وطن کې چې د دنیا شیزونه هغه نیلام د پاره موجودي کوم وطن کې چې انتظامیه نیلام کیږي کوم وطن کې چې غټ غټ سیټونه نیلام کیږي کوم وطن کې چې د بیوروکراسي او د انتظاماتو او عوامو سره تعلق لرونکي سیټونو نیلام کیږي نو په هغه وطن کې بیا د انسان د وینې نیلامي دغه خبره نه خاصه خبره نه ده په هغه وطن کې بیا د انسان د وینې نیلامي دا خو بیا ډیره یو عامه خبره ده د قانون بالادستی قانون باندې عمل درآمد د میرټ بالادستی په میرټ باندې عمل درآمد دا د دې وسیم شهید قتل دا د تیر شوی حکومت دا غي د میرټ دا غي د انصاف دا غي د نارو دا غي عکاسی و دا احتجاج دا قتل دا غي مخو او انتظامو دا غي قصه و دا غي د حکومت قصه دا غي د انتظاماتو قصه نو صحیح دی دا تاسو دا ټوله قصه واورېده کومې طریقې سره د میرټ جنازې وتې دي کومې طریقې سره د انسان وینه خرڅه شوې ده په دې وطن کې به ډېر څه کېدل خو د وینې د دې به ډېر قدر و خو نن وینه هغه نیلام دپاره موجود ده او د هغې سوداګانې په ډېرو غټو ادارو کې او په ډېرو غټو تاڼو کې او د قانون نافذ کولو والا ادارو سرپرستی لاندې کېږي نو عوام راوتی دي نوټس یې پکار دی او دا خلک انصاف غواړي دا خلک میرټ غواړي دا خلک د قانون بالادستی غواړي اجازت غواړو د الله په امان